السلام علیکم ګرانو کتونکو په ننني ویلاګ کې به زه تاسو ته د خیبر پښتونخوا د هغه سیاسي پارټیانو اصلیت ښکاره کوم چې کوم په خیبر پښتونخوا په پښتنو باندې حکومت کړی دی او همیشه په پښتنو باندې چوکر خرول دي او همیشه په اسمانده ساتلی دي. نو زما په دې ویلاګ باندې ډیر زیات مهنت کیږي. ګرانو پښتنو دې لایک هم ورکوئ او دا مخې ته شیر کوئ چې د پښتنو ته د سیاسي نمایندګانو اصلیت ښکاره کیږي. زه به تاسو له لنډ مثال راکړم. زموږ په دې علاقه کې ډیم جوړ شوی دی چې دا 121 میگاواټ بجلی پیدا کوي او زما د ضلع پوره 15 لک آبادي چې کومه ده هغه د بجلی نه محرومه ده. همدغه وجه ده چې د خیبر پښتونخوا په هرې غریزي علاقه کې چې په کومې علاقه کې اوبه دي په هلته ډیمونه جوړ شوي دي، خو د خیبر پښتونخوا زما غریب پښتانه چې کوم دي هغوی د دغه بجلی نه نامحرمه دي. ګرانو کتونکو زموږ په خیبر پښتونخوا باندې چې هرې پارټۍ حکومت کړی دی، که هغه ANP کړی دی، که هغه PTI کړی دی، که هغه جمعیت کړی دی، چې کومې پارټۍ حکومت کړی دی، همیشه زموږ پښتانه چې کوم دی هغه په تیاره کې ساتلی دي. که تاسو زما په خبرو سره متفق نه یې نو لاندې په کمنټس کې لازمي ووایئ. همدغه وجه را چې زموږ په خیبر پښتونخوا کې چې داسې ډیمونه جوړیږي نو دلته نوکرۍ چې کوم دی هغه به هم بار خلکو ته ورکولی کیږي. او بله خبره دا ده چې دغه د ډیم بجلیانې چې کومې دي دا به اول پنجاب ته ځي، هلته به فیکټریانې پرې چلیږي او هغې نه چې پاتې شي نو بیا به سند ته ځي او چې هغې نه ایکسپایر شي نو بیا به خیبر پښتونخوا عوام له چې کوم دی 3 ګنټې 4 ګنټې بجلي ورکولی کیږي. او د روډونو خو زه تاسو ته خبره نه کومه ځکه چې خیبر پښتونخوا روډونه چې کوم دی هغه ټول کنډې کپر دي. اوس چې کوم زموږ د خیبر پښتونخوا لیډرشپ دی، یعنې زموږ په خیبر پښتونخوا باندې چې کومه پښتنو حکومت دی، یعنې چې خیبر پښتونخوا باندې د PTI حکومت دی او زموږ په ضلع کې MNA ګان او MP ګان ټول د PTI دي. خو هغوی دا نه غواړي چې یاره زموږ د علاقې خلک چې کوم دی دوی ته د روډ سم شي یا دوی ته د بجلي ولګي یا دوی ته د هسپتال غونې سهولت میلاو شي. که ګرانو کتونکو زه تاسو خپله جړه فریاد وکړم نو تاسو به حق حیران شئ. زما په علاقه کې 3 لک آبادي ده، خو زما د علاقې خلک چې کوم دی هغوی د اوسه پورې د یوې ډاکټرې نه محرومه دي چې زما په 3 لکو آبادۍ کې یوه لیډي ډاکټره نشتي. او دا روډ چې کوم دی ګرانو کتونکو دا زموږ د علاقې مین روډ دی چې دا د سرکاري په کاغذونو کې د حکومت په کاغذونو کې دا بلیک ټاپ دی. او زه چې کومې علاقې ته روان یم ګرانو کتونکو دې ته ویلی شي بر ټانډول او د دغه علاقې خلک چې کوم دی یو ګاډی زموږ علایي هیډ کوارټر ته بنې ته په 30,000 روپۍ باندې بوکین کوي. نو تاسو هسې اندازه وکړئ چې زموږ د خیبر پښتونخوا پښتانه چې کوم دی هغه په تیاره کې ولې ساتلی شوي دي. د خیبر پښتونخوا پښتنو ته د زندګۍ سهولت ولې نه دی ورکړی شوی. که زه تاسو ته لنډ مثال راکړم چې د پنجاب نه چې کله هم په خیبر پښتونخوا ته وړه راځي نو هغوی همیشه خپله منماني کوي. په خیبر پښتونخوا باندې چې کله هم د هغوی زړه وغواړي په خیبر پښتونخوا باندې هغوی وړه بندوي. په چا کې دومره جرأت نه وي چې هغوی لاړ شي او دغه د وړو خبره وکړي یا خیبر پښتونخوا باندې وړه آزاد کړي. نو بیا به زه خامخا وایم چې زما د خیبر پښتونخوا هر یو سیاسي کس چې کوم دی چې کوم اقتدار ته ځي او ووټ اخلي او MNA جوړیږي او MPA جوړیږي او وزیر اعلی جوړیږي